وعلیکم السلام ورحمت الله تعالی وبرکاته. دا ملګری د غیر مقلد اهل حدیث او حضرات یو ویډیو را لګلی دا او په دې ویډیو کې وایي چې په میخه باندې قرباني نه کیږي ځکه چې په میخه دا په دغه ساربو کې د اخر نه د چې کوم په حدیث مبارک کې ذکر ده چې د دې قرباني صحیح ده. دا خبره یاد ساتي چې قران او حدیث برنا کې فقهای کرام او مفسرین کرامو اغي د میخه په غوا کې د غوا یو قسم ګرځولې دي. دیو جن قران عظیم الشان کې د میخه قرباني هغه جایز او صحیح ګرځولې شوی د مفسرینو باقاعده صراحت سره ذکر کړی دا. الله تعالی قران کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم احلت لكم بهیمه الانعام الا ما يتلى عليكم. د دې آیت په تفسیر کې مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه اغلی کی چې دا کوم پالتو ساروی دي لکه مطلب اوغ شو غوا شو او دغه شان دي میخه شو او چيله وغیرہ شو دا اته قسمونه په سوره انعام کې الله تعالی بیان کړی دي او دې ټولو ته انعام ویلې دي او په دې کې خاص هغه معاهده الله بیان کړی دا چې الله تعالی ستاسو د پاره اوخه چيله غوا میخه وغیرہ دا الله حلال کړی دي او جایز کړی دي. نو د شری قاعده موافق د دې ذبح کول او خوړل قرباني کول بالکل جایز دي. تاسو معارف القرآن جلد نمبر 3 صفحه 13 باندې تاسو کته شي په دې باندې تمام علماو د امت په دې مسله باندې اجماع ده چې دا ټول بهیمه الانعام دي هغه ساروی چې هغه سریږي دا د دې قرباني جایز ده د قرباني لپاره بالکل دا صحیح دي. کم از کم دا میخه د قربانۍ کې هیڅ قسمه شک شوبه نشته لري. کوم چې قران عظیم شان کې حرام کړی چې زونه هغه ذکر کړی دي نو هغه د پاره الفاظ دا ذکر قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا. نو بدی آیات مبارک کې چې هغه کم ساروی چې هغه سریږي نو داغه حلت عام حکم دلته بیان کړی دی او بدی کې د میخ هم شامل ده ځکه چې داوم سریږي کنه داوم په بهیمه الانعام داغه په حلت کې هم شریک ته نو میخه بصراحت سره بدی کې شامل ده چې کوم سریږي ساروی هغه دا هم سریږي نو لہذا دا داغه په صراحت کې شامل ده او د دې غوخه د دې په څنګه چې د غوا وغیرہ هغه د غوا جایز دي غوخه هم جایز ده پم د کچ د میخ بالکل پاک صاف او حلال او جایز دي ځکه چې دا دواړه د یو جنس نه دي. کچر د میخه د بدل جنس نشمار کړي چې یره دا یو بل قسم شی دی دا نو بهیمه الانعام باندې که نظر واجول شي نو دا الله تعالی دغه آیات مبارک کې د قربانې د جواز د پر د علت کافی دی چې شرعاً د میخه د هغه چوپایا کې ساربو کې شامل ده او بقر دا کوم غوا چې مونږ یادو نو د غوا کې سم دی نو چې د غوا قرباني جایز ده نو د کشان دي د میخي قرباني هم څه ده هغه هم بالکل جایز او صحیح ده. اوس کله دې حکمونه منل شي چې د میخي قرباني صحیح نه ده نو بیا بر دې د غوخي حکم سوي دا به ماته بیا صراحت وي چې په حدیث کې نشته نو په حدیث کې صراحتن وخی چې د میخي غوخه حلال ده ته بیا ماته صراحتن وخیا چې د دې میخي پیس کول جایز دي نو چې په حدیث کې د میخي ذکر نشته نو د غوخي ذکر کوم ذکر الو بیا د پیو ذکر په کوم ذکر الي بیا دا په ساربو کې شمار تا څنګه کړلا نو لہذا ته ځان پیغمبر مو جوړوا ته ځان خدای مو جوړوا ته ځان قرآن مو جوړوا ته ځان هستا الفاظ نه قرآن دي نستا الفاظ حدیث دي چې ته داوي چې دا باندې قرباني کیږي او دې باندې دا الله وی دي رسول الله او رسول خو وضاحت سره وی د دې شنو قرباني جایز ده. اوس فقها فرمای چې کوم ماهران د لغت دي د عربي ماهران دي فقيهان دي هغه وی چې میخه په بقر کې په غوا کې شامل ده او ته شامل نه د نستاو منما نستا قول نستا قبینا خو استا قران دی او نستا وینا حدیث دی نه خو ته خدای او نه پیغمبري نه ته فقيه نه ته صحابي نه ته ماهر د عربي چې ګنته ما ته وسلار خو ته ما ته وی چې د دې قرباني جایز ده او دې قرباني نو دا الله رسول وی کستاو منم دا فتوا ستاده کده الله د رسول ده دا د خدای تعالی آیات ویل دي چې دا غینه دي حرام ثابت کړي نه
ته دا وی چې یاره زه دا وې ما چې دا میخه په دې غوا کې شامل نه ده قرباني نه کیږي نو دا الفاظ ستادي کده پیغمبر نو ته ځان اوس پیغمبر جوړ چې کینځه سویم نه بدا جایز ده صحیح دي او د ټول فقهاو او د ټول تابعین او د ماهر د عربی خلکو چې کوم لوی لوی عظیم شان مجتهدین دي دا غي خبره گزاره ګوستا خبره دی وایو ها ولې ته ډیر لوی پاک سړی د قران او حدیث ماهر سړی په عربی کې ډیر پوي سړی یا مطلب تا باندې وਹੀ نازلېږي یا پیغمبر تا کتلې لیدلې تا تاسو کړو نو نه خو ته صحابي نه خو ته خدای نه خو ته پیغمبري نه خو ته فقيه نه خو ته مجتهدي او عالم هم هغه عالم نه یاسي کو جابودي چې بده هم نه پیږي چې د میخه کم قسم کې ګرځي او په غوخه حلال دي خو قرباني بيږي په حلال دي قرباني بینه کیږي او چې کوم بهیمه الانعام دي نو آیا د بهیمه الانعام اطلاق به د میخه کیږي کنه کیږي بس دارته وایسا کته وی چې نه کیږي نو ستا خبره ومنم کده فقها او هغه وی شامل دوته نه تاسو دلیل سره ته خو چې د فقيه نه منم صحابي نه منم د پیغمبر دای منم ما ته د پیغمبر حدیث پیش کې چای کې دا موجود وي چې او میخه غوخه حلال نه ده او د میخه یا غوخه حلال ده په حلال دي قرباني بینه کیږي دا ما ته پیغمبر نه صراحتن خي که تخپل خبره کې نو ستاو منم او غلطي فقها منم د ابو هريره رضی الله عنه حدیث مبارک کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کل ذیناب من السباع فاكلوا حرام هغه پیرغه خونو والا ساروی هغه درندگان دغه خوراک حرام دي صحیح مسلم کتاب الصید والذبائح وما يؤكل من الحيوان صفحه 147 باندې موجود ده نو اوس د میخه بای کی شریک ده دا غیلانه ته حرامه او زیناب من السباع کې ته شامله ای کې شامل نه ده نو په حقیقت کې وګورئ درې قسمونه د ساربو ذکر کیږي چې دا غي مبارک فقها او باقي د لیکلي دي چې دا د دې قرباني بالکل قابل قبول ده نمبر 1 غنم د دې کې نر ماده کوم مؤنث وي کوم مذکر وي نو بده کې ګډ چيله وغیرہ ټول پکې داخل دي دویم نمبر ابل ادینه مراد اوخه وغیرہ ټول پکې شامل نر او ماده دواړه شامل دي دریم نمبر بقر او د دې څومره چې انواع دي اقسام دي کاغه نر دي کا مادری ټول پکې شامل دي یعنی مطلب غوامی خشو فتاوا لمگیریه کې پای کې صراحتن لیکلي دي چې کوم چې دا جنس واجب چې کوم باغی باندې جنس واجب هغه په کار دي چې باغه د قربانې د لپاره منتخب دي کم لکه اوخ شو غوا شو او د کشان دي بیړ بکری وغیرہ دا درې قسم اجناس دي او د هر جنس نه داغه نر او مادم شامل ده کاغه خسیوي او کاری وي نو دې ټول باندې د اسم جنس په دې ټول باندې اسم جنس اطلاق کیږي نو مغز چې بیړ وغیرہ ده دا هم د غنم یو نوع ده او د کشانتي فتاوالم ګری کې لیکلي جاموس یعنی میخه دا د بقر یو نوع ده نو په د قربانې په ساربو کې یو هم وحشي نشته او د وحشي قرباني ناجایز ده فتاوا هندیه پای کې لیکلي د کشانتي د ملک العلماء علامه کاسانی رحمت الله علیه چې د هغه کتاب بدائع الصنائع د فقه حنفي انسایکلوپیډیا ده پای کې لیکلي چې ويدخل في البقر الجاموس لانه من جنسه بدائع الصنائع کې علامه کاسانی رحمت الله علیه عبارت وروړي او ذکر کوي چې دا میخه یعنی دا میخه په غوا د دې یو نوع ده او دې کې زکات ورکول او د څنګه چې د نورو سارو زکات غسیږي د کثیر حدیث د دینه هم زکات غسیږي نو یې خلاصه داره چې تابعین او اقوال د فقها او د تصریحات مطابق میخه کې هم زکات واجب دي او د قربانې مسائل څنګه چې د غوا کې دي او غوا کې شامل دي او غوخه چې سیده قرباني جایز ده په سیدی د کشان دي د میخي هم ده او د میخي غوخه شو پېشو نو دا ټول بالکل صحیح دي او په دې باندې قرباني هم کیږي نو بدایع الصنائع کې علامه کاسانی رحمت الله علیه په خپل صراحتن هغه وی چې بده کې دا شامل ده خدای دې په مقابله کې اهل حدیث حضرات چې ډېر فقها دي صحابه دي پیغمبر نه اوریدلي دي
او بخپل بدی دی حدیث دی چې دین او دی الفاظ حدیث جوړیږي او د دې الفاظ قران جوړیږي بجدي یو شی د وی چې حلال نو بس حلال ولی پیغمبر برای راست کتلې دی وਹੀ به ډایرکټ برای راست نازله شوی ده نو دی خو چې څه ته وی چې حلال بس حلال چې کوم حرام حرام د فقهاو نو هدايه کې دي هاي کې وی چې ويدخل في البقر الجاموس جاموس عربی کې میخه ته ویل کېږي ويدخل في البقر وی داخل دی په بقر کې یعنی په غوا کې الجاموس جاموس میخه وی دا په بقر کې غوا کې داخله لانه من جنسه زکات چې دا میخه دا د بقر د جنس نه د دینه پیدا دی دا د دې جنس دی نو په دې باندې د جمهور علماو د ائمه اسلام د ټولو اتفاق دی چې د میخه قرباني د میخه د قرباني حکم ماغه دی چې کم د غوا لپاره دی چې د غوا وی وغیرہ دای قرباني جایز ده نو د کسه د کټي او د میخي وغیرہ قرباني هم سیده او جایز ده او خیرات هم شرعاً جایز او درست ده او په دې باندې اجماع امت د بار دلیل وېما د عملګری وی چې په دې باندې دی وی چې اجماع ده نو اجماع د بار دلیل هم وېما تا خدا چې خولي دلایل د احادیث په خپل دی بیان کې ویلي وي چې ټول خلق ووري چې دی وی میخه باندې قرباني نه کیږي او یو شپږ لس شل احادیث د پیغمبر وي چې په میخه قرباني نه کیږي ولستا خبره د پیغمبر او ته چې کوم خبره کوي هغه حدیث دی چې موږ ستو منو د فقها بریدو ستو منو اجماع بریدو زموږ د فقهاو یعنی د ټول امت اجماع چې راغه د ټول علما او مفتیان او صحابه او تابعین او فقها په دې باندې اتفاق دی او دلته کې غیر مقلد اختلاف دی او د غیر مقلد منما او خپل د دین مشران بزرگان پوهان مجتهدین دی پریدما نو په دې باندې اجماع امت تسوي واجمعوا على ان حكم الجواميس حكم البقر کتاب الاجماع لابن المنذر صفحه نمبر 37 باندې چې په دې باندې د تمام امت اجماع ده چې میخه دا د میخه حکم په شان د بقر دی یعنی دا په غوا کې داخله ده میخه په غوا کې داخله ده کوم حکم چې دا غوا دی اک حکم د میخم دی نو چې بقر باندې کیږي په دغه باندې کیږي غوا باندې نو په میخه باندې به طریقې ولاګيږي او ها المنجد د عربي کتاب دی او عربي ماهر ترين سړي لیکلي دی المنجد په عربي کې ماهر د لغتو کتاب دی کې وی الجاموس ضرب من كبار البقر چې میخه دا د غوا یو قسم دی د غوا یو قسم دغه میخ هم د جغټ قسم دی حسن بصری رحمت الله علیه الجاموس بمنزله البقر مصنف ابن ابي شيبه جلد 3 صفحه 219 وسنده صحيح مصنف ابن ابي شيبه د حدیثو کتاب دی د امام بخاری علیه رحمت استاد دی استاد د امام بخاری استاد دی پای کې د حسن بصری صاحب کول را نقل کړی دی چې الجاموس بمنزله البقر چې میخه دا په منزله د بقر د غوا ده یعنی د غوا درجه کې ده امام مالک رحمت الله علیه څومره لوی امام دی مجتهد دی د مذهب خاوند دی امام مالک رحمت الله علیه فرمای انما هي بقر كلها موطا امام مالک صفحه نمبر 294 باب ما جاء في صدقه البقر چې دا میخه غوا د غوا هم د غوا په حکم کې ده دا یو دام غوا ده دی باندې د غوا اطلاق کیږي او په یو بل ځای کې فرمایي چې الجواميس والبقر سواء کتاب الاموال لابن عبید جلد 2 صفحه نمبر 385 پای کې وایي چې دا الجواميس والبقر سواء چې غوا او میخه دواړه برابر دي نه دواړو یو حکم دی امام سفیان ثوری رحمت الله علیه فرمایي تحسب الجواميس في مع البقر مصنف عبد الرزاق جلد 4 صفحه نمبر 23 امام سفیان ثوری رحمت الله علیه فرمایي چې دا میخه به هم د غوا سره شمار کیږي د دې شمارم په غواګانو کې کیږي نو د فقهای کرامو د ماهرینو حیواناتو د ټولو په اتفاق فیصله دادا چې څومره غوړه حیواناتو کې ماهر د الیدیس دي که په حیواناتو خپل ماهرین دي اغه چې باقاعده سروې او کا تحقیقات او کنوسی وي چې د میخه قسم د غوا دي د غوا قسم دي دا د غوا نه پیدا دي د غوا قسم دي فتح القدیر کې علامه ابن الحمام رحمت الله علیه محقق بالاجماع د ټولو په نسبت باندې دا مجتهد په المذهب دی مجتهد دی د ټولو په نسبت باندې هغه محقق بالاجماع علامه ابن الحمام رحمت الله علیه په فتح القدیر کې لیکي ويدخل في البقر الجاموس او داخل الجاموس په غوا کې جاموس هم داخل یعنی میخه بقر کې داخله ده لانه من جنسي زګدار دی جنس نه ده جلبای صفحه 106 فتاوا تطارخانیه کې دي
پای کې دي چې دا میخه د دې قرباني کې او کسان بالکل جایز دي او او کسان به شریک دي شي نو اوس دی وی چې یاره بدی قربانی نه کیږي او دی قربانی صحیح نه ده نو دا خو ډیره ده افسوس خبره ده د سوچ خبره ده د کشان دی بدایو صنای حواله ما ویلی و والجاموس نوع من البقر بدلیل انه يضم ذلك الى الغنم والبقر في باب الزکات بدایو صنای کتاب التضحیه فصل في محل اقامه الواجب جلد صفحه نمبر 298 بدایو صنای کې علامه کا ملک العلماء علامه کاسانی رحمت الله علیه وی چې والجاموس نوع من البقر چې دا میخه د غوا یو قسم دی په دې دلیل سره چې کله صحابه کرام هغه ملکونو ته لاړ چې کوم ملکونو کې دا هغه میخه ومندله نو هغه په زکات کې دا میخه په غواګانو کې صحابه کرام او تابعین شمار کا دا تاریخ کتابونو باندې د حدیثو کتابونو لیکلي دي چې کوم صحابه کرام کوم ملکونو ته لاړ په دا په مدینه کې نه و میخه او چې صحابه کرام نور ملکونو ته لاړ او بیا میخه خدو خاله او د دې ارسته یو کته نو دا غي موافق فتوا لګول چې دا میخه په غوا کې شامل ده چې څنګه د غوا زکات غستې کیږي او د کشان دی د میخه هم زکات غستې کیږي څنګه چې غوا ده د کسې میخه هم ده نو د په دې کې شمار کړي د فقها او صحابه کرام او تابعین او تبع تابعین او د ټول امت اجماع بیان کړل شو چې دا په میخه چې ده په غوا کې شامل ده څنګه چې د غوا قرباني جایز ده د کشاندي چې دنو د میخم قرباني جایز ده سما ټول ملګرو ته درخواست ته بشر چوپنج کې مو مبتلا کیږي بار بار د تزویما چې تاسو د کلیپونه د اهل حدیث او تاسو اوري ولي چې د پته ولګي اهل حدیث ته دینه بس ما ته د یو مسلې تحقیق د بار خو سوال راکول شي خو د اهل حدیث کلیپ مورید او ما تم راولې نو زبا غملګره پیل راکاګم تاسو ولې د اهل حدیث کلیپونه ګوري د اهل حدیث دغه ګوري کتابونه ګوري یا د اهل حدیث تاسو موضوعګانې ګوري د اهل حدیث بیانات اوري دا ولي اوري تاسو کوم دین منې کړی کنه نو لہذا بالکل بشر چوپنج کې مو مبتلا کیږي د صحابه کرامو د دور نه د کثر روانه ټول امت اجماع ده چې د میخه قرباني جایز ده د پدې کې شامل ده استاد د پاکستان مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمت الله علیه د دارالعلوم کراچی د کراچۍ د یو بهترین ادارې بنیاد اخودن کې دارالعلوم کراچی مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه اغلوی شخصیت دارالعلوم دیوبند محدث دارالعلوم دیوبند رئیس دارالافتاء هغه فتوا ورګي هغه تفسیر کې لیکي چې هغه وی میخه د بغواګي اوس به الحدیث داغه د پای درسي داغه د فقيه داغه لوی مفتی اعظم پاکستان داغه مقابله کولی شي تاسو ټول د بار دومره کافی د شیخ حسن جان سی وی د زمون د ټول علما وی او ته به داغه مقابله کې یو ادنا سړی برانی سي الحدیث حضرات برانی سي تاسو بو چیرې دی وی چې د میخه قرباني نه کیږي افسوس مال راځي چې دا الحدیث ولې دی باندې وਹੀ نازلېږي یاره دی خبره قران ما ته بصراحت خي چې د میخي په حلال دی پیغمبر ویلی وی د میخي غوخه حلال د صراحتن کته ما د تعویلات کې نه منم ته زما فقيه مجتهد صحابي نه مني داغي قول نه مني تمام امت نه مني ټول امت فقهاو لوی شخصیات بدی باندې اجماع نه کړی دا او ته چې نو ځان لقول کې چې نه دا ثابت نه راولې جیل تکړی نه ده نو عجیب خبره ده تاسو خو بیا په دې ډېر سوالات جوړیږي زما موضوع ډېر وګد شي خو بهر حال خبره 100% غلطه ده ورونو د دې نه ځانو ساتي ان شاء الله الله دې مال په دې خبرو د عمل کول توفیق را نصیب کی بیا تاسو ټول الله دې مونږ تاسو په دین باندې پوي کی الله دې دین سمجھ را نصیب کی بالکل بمیخه کټی باندې جوټه باندې وغیرہ بالکل بدی باندې قربانی جایز ده او قربانی کولې شي په